زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زین قاری ابو سعید د السید قرآن اکیډمي د طرفنا تاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو سره حاضر یم نن به ان شاء الله مونږه تختی نمبر 3 نه سٹارټ الو د ویډیو شروع کېدو وړاندې کچرته تاسو یا تاسو بچي آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاري په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ او د کال په ذریعہ رابطه کولی شئ الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی محترمو پیج نمبر شپږم دی او تختی نمبر 3 دا او حروف مقطعات دي صحیح شو مقطعات دا څومره الفاظ چې په دغه تختی کې دي د ټولو ته مونږه حروف مقطعات وایو او دغه الفاظ چې کوم دي د قران عظیم الشان اکثر سوراتونو په اول کې راغلي دي لکه سورۃ الفاتحه د قران اول سورۃ دی او بیا ورپسې سورۃ البقره دا غي په اوله کې هم د لفظ راغلي دی الف لام میم نو دا د سوراتونو په اوله کې راځي او بل د مقطعات معنا یعنی دغه الفاظ معنا څه شي دا نو بیا علما فرمایي شي د دې په معنا باندې صرف الله او د هغه رسول پويږي او بل دلته مونږ صرف د مد او د شد د دې لګ وضاحت کو دی نشان ته چې کوم دی مد ویلې کیږي صحیح شو بس دا صرف ذهن کې کېدی او د مد معنا د اوګدول چې دغه نشان په کم لفظ باندې راشي نو هغه لفظ به مونږه اوګدو او بل دغه نشان دی ته شد وای صحیح شو بس صرف نوم یاد کې شد یا تشدید نو مخکې بیا د دې تفصیلی یو تختی روان ده التبه ان شاء الله د دې متعلق بیا نور وضاحت مونږ وکړو او بل دغه الفاظ به مونږ او مغه شان وایو لکه څنګه چې اول تختی او دویم تختی کې مونږ هر لفظ جدا جدا ویلو نو دلته به هم هر یو لفظ جدا جدا وایو نو اوس سٹارټ په الو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې کوم لفظ ویم کوشش کوئ تاسو ما پسې بیا وای الف لام میم ما تاسو ته مخکې ویل چې دلته به مد کوئ دا د مد نشان دی او اوږدوئ به ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كافها يا عين صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون
نو یو ځل بیا زه تکرارومه چې تاسو ته ښه زده شي. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را كاف ها يا عين صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون. الحمدلله مونږه تختی نمبر 3 هم سرته ورسوله. نو تاسو په دې باندې لږ مهنت او پریکټیس مشق وکئ نو ان شاء الله بیا مخکې زمونږه مین سبق سٹارټ کیږي تختی نمبر 4 نه. اخره کې صرف یو پوښتنه ز تاسو نه کومه چې دغه حروف مقطعات د قران عظیم الشان په کم ذکر راځي. نو دغه سوال جواب تاسو ماته ضرور په کمنټ کې راکړئ. الله مو خوشاله را دعاګانو کې میا ساتي جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.